بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل د سورة بقره درس روان دی. نننی درس د آیات نمبر 87 شروع کیږي. رکوع نمبر 10 آیات نمبر 87. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. د بنی اسرائیل خطابات ذکر کېدل. درې خطابات ذکر شو. د دې ځاینا د څلورم خطاب ذکر دی. پدې کې د هغوی هغه ناکاره صفتونه او د هغې قبیح اعمال ذکر کړي چې د حق نه انکار کړو او انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام په ناحق سره قتل کړیو. د موسی علیهم الصلاۃ والسلام نه واخلا تر حضرت عیسی علیهم الصلاۃ والسلام پوری الله جل جلاله پر لپسې انبیاء را لېږلي. دی ټولو انبیاءو به د موسی علیهم الصلاۃ والسلام د شریعت تعلیم ورکولو او د هغه دین تجدید به کولو. کله چې په بنی اسرائیلو کې دا بد خصلتونه پیدا شو، د الله نافرمانی به شروع کړي، نو الله به ورته انبیاء را لېږل. نو څومره انبیاء چې د موسی علیهم الصلاۃ والسلام نه بعد کې راغل دي، د هغو خپل مستقل څه دین نه و، بلکې هغه په دین موسوي باندې قایم او تورات طرف ته او تورات کم قانون چې و نو هغې طرف ته به خلق را بلل او د هغه دین دعوت به ورکولو. د هغې نه بعد بیا الله جل جلاله چې کله د عیسی ابن مریم علیهم الصلاۃ والسلام بعثت وکړو او دنیا ته یې راولېږو، نو هغې له بیا مستقل یو کتاب ورکړو. د عیسی علیهم الصلاۃ والسلام کم کتاب چې و، کم شریعت چې و، نو په هغې کې ځینې داسې احکامات و چې هغه د دین موسوي خلاف و. نو بنی اسرائیلو به د هغې مخالفت کولو. نو د دې وجې نه الله جل جلاله عیسی ابن مریم ته ځینې داسې معجزات ورکړله چې هغې به د هغې د حق تایید کولو او په هغې سره به د هغې مسله واضحه کېدل. لکه الله عیسی علیهم الصلاۃ والسلام له یوه دا معجزه ورکړې وه چې د خټې نه به یې مرغۍ جوړه کړه او په هغې کې به یې پوکې ووهلو، هغه به ژوندی شول او وا به ولتل. الله وله دا معجزه ورکړې وه چې یو کس به مورزاد ړوند به و په سترګو باندې یا په غوږونو باندې به کوڼو، خو چې عیسی ابن مریم به د هغې په سترګو باندې لاس راخ کودو، په غوږونو باندې به یې لاس راخ کودو، نو الله به وله شفا ورکړله. دغه رنګې نور بېشمار معجزات الله جل جلاله عیسی علیهم الصلاۃ والسلام ته ورکړي وو، د دې دپاره چې بني اسرائیل دا پیغمبر تسلیم کی او دې له چې الله کم کتاب ورکړی دی په دې کتاب باندې ایمان راوړي. نو په دې آیاتونو کې د دې تذکره ده.
ولقد آتینا او البته تحقیق سرا ورکلیو مونږه موسی الکتابه موسی علیه السلام ته کتاب د دین مراد هغه تورات دی وقفینا او ورپسې کړیو مونږه من بعده ورستو د دینه بالرسل پیغمبران یعنی د موسی علیه السلام نو ورستو الله بیا نور پیغمبران پر لپسې لېږلي وآتینا او ورکړیو مونږه عیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم ته البینات واضح دلایل وأيدناه او مضبوط کړو مونږ دی لرا بروح القدس پر روح قدس سره د دې مراد چې دین هغه جبرائیل علیه السلام دی یعنی دیته د جبرائیل امین تایید هم حاصلو د هغه حمایت ورته هم حاصلو افکلما پس هر کله جاءکم چرالی تاسو ته رسولان بما په هغه سباندی لا تهوا چې نخو خول انفسکم نفسون استاسو استکبرتم نو تکبر وکو تاسو ففریقا پس یوډلا کذبتم دروژن کله تاسو وفریقا او بلډلا تقتلون او وجل تاسو یعنی دی انبیاء چې کله دیو ته حق راوړو او مسلې ورته بیان کړله نو په بنی اسرائیلو کې ځینې داسې خلکو چې د انبیا یو ډلې دروژن کړله چې تاسو د الله پیغمبران نه یې د هغې تکذیب وکړو او ځینې داسې خلکو چې هغه راپاڅېد او د انبیاو بله ډله هغه یې ووجل په روایاتو کې راځي چې دا دومره بدبخته خلکو چې په یو ورځ باندې دوی 100 پیغمبران وجلي وقالو او دیو بویل قلوبنا زلنا زمونگا غلفون دا بندی پا پردو کی یا قلوبنا زلنا زمونگا غلفون دا ڈک دی دا علمنا بل لعنهم الله بلکی لعنت کرے دے پا دیو بانی اللہ بکفرهم پا سبب دا کفر دا دیو فقلیلا پس لگ دا دیونا ماها غدی یؤمنون چی ایمان راوڑی یعنی کله به چې دیو ته حق بیان شو او دین به ورته بیان شو نو دیو به دا خبره کول چې مونږ سره خپل ډیر علم دی مونږ ته د نور علم ضرورت نشته دی بلکې موسی علیه السلام چې کم دین دی نو هغه زمونږ د پاره کافی دی یعنی دین محمدی به نه تسلیمولو یا به دا خبره کول چې زمون زلونه چې کم دینو هغه په پرده کې بند دي په هغه کې دا همت او طاقت نشته چې مونږه حق قبول کو ولما او هر کله جاءهم چراله دیوتا کتاب من عند الله طرف د الله نه مصدق تصدیق کون کې لما د هغه سره معهم چې د دیو سره وکانو او دیو من قبل مخک د دینه یستفتحون چې طلب د فتح کولو علی الذین په هغه کسانو باندې کفرو چې کفر کړو فلما پس هر کله جاءهم چراله دیوته ما هغه عرفو چې په هغه دیو په هغه باندې کفرو نو کفر وکړو به په هغه باندې فلعنت الله پس لعنت دی د الله علی الکافرین په کافرانو باندې بنی اسرائیل او دا یهود چې کوم نو د دیو په آس پاس کې دوه قبیله آباد وي یو اوس او بل خزرجو نو د دیو به چې کله د دې قبیلو سره جنگ جګړه وا لړایي بوا نو دیو به دې ته دا خبره کول چې الله زمون سره وعده کړل دا په آخره زمانہ کې به یو پیغمبر راځي او مونږ به په هغه پیغمبر باندې ایمان راوړو د هغه مرګستیا وکړو او د هغه په ذریعہ باندې به بیا مونږ تاسو له شکست درکو او مونږ ته به فتح ملاويږي چې کله د نبی علیه السلام بعثت وشو
او نبی علیهم الصلاۃ والسلام رالی نو د ټولو نه اول مخالفت بیا د یهودو وکړو. نو د مخالفت اصل وجه چې و نو هغه بغض او حسد او کینه وه. نو دیو ته به خلق ویل چې ګورئ د کم پیغمبر د پاره چې تاسو دعاګانې کولې او د کم پیغمبر په وسیله باندې چې تاسو د فتح دعاګانې کولې چې د دې په ذریعه باندې به مونږ فتح حاصلو، چې کله هغه پیغمبر رالی او هغې شریعت راوړو نو تاسو ولې د دې نه انکار کوئ؟ نو د دیو دا انکار شو، نو دا محض د ضد او د عناد په وجه باندې. نو الله جل جلاله په دې آیات کې وفرمایل فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، چې کله دیو ته هغه حق رالی او هغه پیغمبر رالی چې د هغې صفات دیو په تورات کې لوستلی وو، په هغې باندې دیو پوه شوي وو، او بیا یې دغه صفات په دې پیغمبر کې لیدلی هم وو، خو د هغې باوجود بیا په دې پیغمبر باندې کفر وکړو. نو الله په دې خلکو باندې لعنت وفرمایلو. ولقد آتینا او البته تحقیق ورکلی دی مونږه موسی الکتابه، موسی علیه السلام ته کتاب، وقفینا او لګلی دی مونږه پرلپسې من بعده وروستو د دینه بالرسل پیغمبران، وآتینا او ورکلی دی مونږه عیسی ابن مریم، عیسی زوی د مریم ته البینات واضح دلائل، وایدناه او مضبوط کړی دی مونږ دی لره بروح القدس په جبرائیل امین سره. افکلما پس هر کله جاءکم چرالی تاسو ته رسول پیغمبر بما په هغه څه باندې لا تهوا چې نه خوښول انفسکم ځانونو ستاسو یا نفسونو ستاسو، استکبرتم نو تکبر وکړو تاسو، ففریقا پس یوه ډله کذبتم دروغجنه کړه تاسو، وفریقا او بله ډله تقتلون ووژله تاسو، وقالو او ویل بدیو قلوبنا زلنا زمونږه غلفن په پردې کې دي، بل لعنهم الله بلکې لعنت کړی دی الله په دیو باندې بکفرهم په سبب د کفر د دیو، فقلیلا پس لږ د دیونه ما هغه دی یؤمنون چې ایمان راوړي. ولما او هر کله جاءهم چرالی دیو ته کتاب من عند الله طرف د الله نه، مصدقون تصدیق کوونکیو لما د هغه څه معهم چې د دیو سره و، وکانو او ودیو من قبل مخکې د دینه یستفتحون چې طلب به د فتح کو علی الذین په هغه کسانو باندې کفرو چې کفر یې کړی و. فلما پس هر کله جاءهم چرالی دیو ته ما هغه عرفو چې پیژاندل دیو یا پوهو دیو په هغه باندې، نو کفرو به کفر وکړو په هغې باندې. فلعنت الله پس لعنت دیوی د الله علی الکافرین په کافرانو باندې. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. الہ العالمین مونږ چې دا کوم سبق ویلو یا الله په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. الہ العالمین په ښه انداز باندې د قرآن د زده کولو توفیق راکړي. الہ العالمین د خپل دین د خورولو توفیق راکړي. الہ العالمین زمونږ په زړه کې د امت محمدیه سوچ او فکر پیدا کړي. الہ العالمین د آخرت دپاره د تیاری کولو توفیق راکړي. یا الله زمونږ ګناهونه معاف کړي. څومره مسلمانان چې بیماران دي ټولو ته شفای کامله عاجله مستمر او نصیب کړي. څومره مسلمانان چې ضرورتمند دي د هغو ضروريات او حاجات پوره کړي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين برحمتك.